नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा द्रेमा पारा 240 नंबर आयत दी तदी रुकू द मक्के रुकू सरारा पको मुनासबत दादी चिपा मक्के रुकू की द इन्फाक फी सबीलिल्लाह तरगीब जिक्र शो तदी रुकू की द इन्फाक फी सबीलिल्लाह नतीजा जिक्र की तदी आयत करीमा मुबारकी तफासीर लिखी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दा अल्लाह रब्बुल आलमीन दरज़ाद पारा सल्वेख ज़र रुपए दराहिम दा अल्लाह पाक पलार की सदक़ा कड़ी लज़रा दशपी लज़रा दौरज़ी लज़रा कारा और लज़रा पटी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा आयती करीमा नाजिल कचा सदका कार वर्कड़ा चा पट वर्कड़ा चा दशपे वर्कड़ा चा दौरज वर्कड़ा लेकिन मकसूद अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ावी नुदी इंसान तब अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर खामखावर की द दुनिया पा नियामतुन पसी पदा मुसलमान खफनशी और आखिरत के पदबान दे द नियामतुनो कमी नाराजी देव आखिरत के अल्लाह पाक खुशाल सादा यो सदका और बल सुद्दी सदका चाल अखबल माल बगैर इवज़ वरकवल और जुद चान माल अकिस्तल बगैर दे वज़न नावल द सदक़े जिक्र उशो उसवर पसीद सुद जिक्र हुम की सुदवे निशी ज़ियादतुन मखसूसतुन लिअहदिल मुतआक़िदैन खालियतुन अनिल इवज़ी अम्मा युक़ाबिलुहा दो कसाती पखपल मनस की और मुआमले की औदायों के बगैर इवज़ा और बगैर मुकाबिल सिजना सियाती मुतालबा की या बल तारीफ उलमा की हुवल क़र्ज़ुल मशरूत फ़ीहिल अजल व ज़ियादतु मालिन अलल मुस्तक़रिज़ कर्ज चाहता वर कवल भी खो बशर्त नेटे सरा और सरा ज़ियादत दमाल पा कर्जदारी बानी लस्तर दरको दकाल पनेटा हुकाल पस बयऊल जर राके या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबा हर हवा कर्ज सिजान पस गटर आकागी नुदा सुद सल्ले दिवर की शल सर रुपए ब्याति वसूले पल्ले के लगा बांधे दुए सरत वाक़ने तो देजान पस गटर आका जाहिलियत पर ज़माना की बात काफिरान हुई दाबे अता से हलाल अदा लक संग ची सुद हलाल
یعنی د سود حلال والی دا اصل دی او دا بیع دا غیر تابع دا بیع ویلی شی مبادلت المال بالمال بالترازی یو کس بل کس تمال ورکی پر زامندے سر کتاب دے ورکو پیسی دی تین واقس دی نو یو مال دی ورکو بل مال دی واقس تو رضامندی پکے در دوڑو اس تو بس ٹھیک او پسود کی سمر چکی گی داغین اضافی مطالبہ کی خالیت عن العوض دا عوض نخالی بھی لکه مثال یو سړی تا یو بوجه غنم ورکړل او بیا د اتفاق استل په بوجه د یوې بوجه عوض په مقابل بوجه شو خدا بل د عوض نه خالی ده یا دی ول ورکړل 10 روپے او د واقع استل یو د لس مقابل لس او دا یواز عوض نه خالی شو نو اللہ رب العالمین دا دی سودخورو انجام دا دنیا او دا آخرت ذکر کے چی پا دنیا کی با دا دی مال دی تظاہرن کار کے دا ڈیری کی لیکن دا با ڈیری کی نا او با آخرت کی با دی داسی لکن کیو انسان باندی پیریان ناس دی او دی پخبل حال باندی نی سودخور انسان با قبر نداسی پاسی دا حرمت دا سود نوڑان دی کچا دا سود معاملہ کری بھی ناغا اللہ پاک تے تو اباسی او نور باقی دا تمام وچکل حرمت دا سود راغی او دا حرمت نباد چا دا سود دا معاملہ اکڑا نو اللہ رب العالمین بدا انسان پا جہنم کی واجی اللہ رب العالمین تدریو کسان سر د جنگ اعلان کړی یو د سودخور سر یو د لارې ډاکو سر او دریم د اولیاء الله ګستاخ سر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې د الله د اولیاء ګستاخ وکړه د انسان سره یو الله د جنگ اعلان دویم یو انسان پلارا باندې ناسته او ډاکې کی لکه د ماسوتر کې سړی په خوشی لار رضیو دا ناسته ای سره د الله د جنگ اعلان او دریم سودخور دې ذکر راځي چې کوم انسان سود کوي دا انسان د الله پاک سره فاذنوا بحرب من الله الله جنگ ته تیار شي دا درې کسان الله پاک دې او تاسو د دې درې وړو بیمارو وساتي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سود دا یو درہم نا دا دی یو درہم دمر سزا دا لکہ یو انسان کی شپک دیر شپیری زناو کی دا غی گناہ دونا نشتی شپک دیر شپیری دا زنانا دا سود دا یو درہم سزا زیادہ او بالحدیث مبارک کی دارا زیادہ چې انسان د سود معامله وکړه دا سیده چې یو سړی خپل مور سره زنا وکړه څومره خطرناک جرم دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې سودخوري په د الله پاک لعنت ولي څوک یې لیکي څوک یې وروړي څوک یې سپاري چاته کوي چاله ورګي په دې ټول وسل لعنت ولي او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حلاکت دا سیزن نظار و ساتھ چه باغی کی او سود دی نظار و ساتھ اغنن مسئلہ جدا جوڑا شوئے من مسلمانان نظام سود تو مجبور ہے زمان کا استاذ و دا ملک ٹول نظام پر سود چلی دا من مسلمانان و بانے ساتھ پسات دا ٹکسون چلے گی استاذ و نزدی بخبری پتی بیرونو کی جدا کر ٹکسون دا سود معاملہ
افسران او مشران پیسې د بهر نه رالي او بیا چې ډکول نه شي نو په دې عوامو باندې لږ تقسیم کړي چې دا به دې موږ له سود کې جمع کړو. اخره زمانه د سویل شي نه مسلمان د خپل حق تپوس نه شي کولی. نو سود دا حرام او د سود په باره کې الله رب العالمین په دې آیاتونو کې سزا او انجام ذکر کړي. نو الله جل شانه فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار آکسان چې دوی خرج کوي خپل مالونه باللیل پشپه کې والنهار پورس سرا په پټه باندې وعلانیة په ښکاره باندې فلهم اجرهم پس د دوی دپاره بدله د دوی ده عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نبوی هیڅ قسم یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. الذین یاکلون الربا آکسان چې استعمالوي سود لرا لا یقومون دوی به نه پاسي د خپلو قبرونو الا کما یقوم الذي مگر بشان د پاسېدو دغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړي وي لیونی کړي وي دلر شیطان من المسجد د مسکولو د وجنه سړي باندې پیران نه ګډوډي خبره وایي داسې پاسي ذالک دا سزا د دپاره بینم بېشک دوی چې قالو دوی بوي انما البیع مثل الربا بېشک وایي دا کافران بېشک دا بیع چې دا مثل الربا دا پشان د سود ده بیع داسې حلاله ده څنګه چې سود حلال دی نو سود پکې وي اصل شو او دا بیع د هغې تابع شو. واحل الله البيع وحرم الربا او الله پاک حلال کړي دا بیع ټول اقسام د بیع وحرم الربا او الله پاک حرام کړي دي سود لره ټول اقسام د سود. فمن جاءه موعظة من ربه فسرا سوچ وتراغي وعظ او نصیحت د خپل رب د طرفنا فانتا پس دې بن شو د سودنا حرمت راغي فله ما سلف پس د لپاره اسدي چې وړاندې د حرمت نه د کړي دي حراموال نه کوم معاملې کړي هغه ټیک ده او باقي باندې کوي. وامرو الى الله او کار د دسپار لشي الله پاک تا انت عمل ومن عاد او سوچ واپس شو سود پس د حرمت نه فاولئک اصحاب النار پس کسان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی پر اور کې همیشه د پاره وي. یمحق الله الربا الله پاک ختموي سود لرا ويربي الصدقات او زیاتوي صدقو لرا والله لا يحب كل كفار ندیم او الله پاک نخو قوي كل كفار هر ناشکر او کافر اثیم نو گناهگار. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او دی عمل نو کړنه کې واقاموا الصلاه او دی کوي منځونه واتوا الزکات او دی ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم تدوی دا پارا بدی دوی پنځ درب دوی ولا خوف عليهم او نبوي هیڅ قسم يرب دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي غمجن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو تاسو یریږئ د الله پاک نه وذروا او تاسو پرېږدئ ما وسو بقي من الربا چې باقي پاتې د سود د معاملې نه ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو مؤمنان یې چا سره مخکې د سود معامله کړې او حرمت راغی اوس خپل اصل مال ته وصول کې سود کې معاف. فإن لم تفعلوا پس کچرې تاسو دا کار ونکړو د ربا نه سود نه منع نشوئ فاذنوا پس تاسو خبردار شئ بحرب من الله د جنگ د الله پاک ته ورسول د الله پاک ته سود کوئ د الله او د رسول جنگ ته تیار شئ. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم او کچرې تاسو توبه ویستل نستاس لپاره جایز دي رؤوس أموالكم ستاس اصل د مالونو ستاسو لا تظلمون ولا تظلمون تاسو ظلم مکوئ په طلب د زیادت باندې ولا تظلمون په تاسو به ظلم نشئ کولی په نقصان د اصل مال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
او کچروی دا قرضدار استاسو ذو عسرت خاوند فقیر ستا پچا قرض دی اغا غریب دی فنظرت الى میسرا بس لازم دی پتا سبان مولد ترد مالدارے پوری استور سرنا صبر و تخامخا کی وان تصدقو او کتاسو صدقو کر پاغ باندی قرض محتماف کو خیر لکم داستاسو دا پار بہتر دا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پی گئی واتقو تاسو یلی گئی یومن دا عذاب دا غورزنا ترجعون فیه الاللہ چی تاسو با پسکورشی پاگی کہ اللہ پاک تا ثم توفا کل نفس بیا وقل ورکریشی ہر یو نفسنا ما کسبت بدلا دد عمل چکمی کڑی وی وهم لا یظلمون پدی باندې میں اس قسم ظلم نشی کولی واخذ دعوانا الحمدللہ رب العالمین